أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ په مخ کې دی دا درې سورتونه ولوستل. سورة فاتحه ورسره که حال مرتحل شو حدیث شریف کې راځي دا ولوستې شي نو حال مرتحل شي، شیطان خفه شي او مسلمان خوشاله شي. تاسو د قرآن شریف برکات دا موږ چې دلته ناست یو دا هم د قرآن برکات دي، که دا موږ ګورو چاپېره دا هم د قرآن برکات دي. الله وی دې کائناتو کې فکر کوي. ويتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کوي په ځمکه اسمان مخلوق کې دیونو بوټو کې دې کې تفکر کوي چې الله تعالی دیو دین د مرکز د پاره د علم او د ذکر یو منبع د پاره الله تعالی دا ځای منتخب کړو. الله تعالی دې د دې انتخاب قبول او منظور کړي. نو دام د الله تعالی د وحدانیت، د الوهیت، د ربوبیت باندې دال چې داسې شاړې میرې الله په علم او په عمل باندې آبادی او مخلوق سره رابطه کوي، بنیان او پیریان ټول. نو دا د الله تعالی انعام دی. یا د داسې هستو په سرپرستۍ کې د هغې چې د هغې ټول عمر په ذکر و اذکار کې عباداتو کې تیر شو، بیا چې دا ځمکه چا ورکړې هغه خوش قسمته، په دې کې عبادت کوونکي هغه خوش قسمته، راتلونکي هغه خوش قسمته. ورته د قرآن شریف ختم او پکې وکړو سره د تفسیر نه دا هم خوش قسمتي ده. دا د دې حضرات هغه توجه ده. الله تعالی دې له ترقی ورکړي او الله دې تاسو موږ له استقامت نصیب کړي.
خو دې مازدیګر کې سړی ګوره د هېڅ نیخه زه به تاسو ته په مازدیګر کې څه ووایم خو د دې درېو ایتونو خلاصه معنا به درته وکړم زه هم په یو نیت باندې رالم میده د دې دا ملاقات دیدن د مؤمنانو دا یو ډېر لوی شی دی وی ایسا خون از پیر کن آیاد میں آید مرا دیدنی روی عزیزا دید روشن کرده ایم ما د پیر کنعان نه دا خبره اورېدلې وه چې دیدن د دوستانو دا سړی طبیعت خوشحالۍ نظر تیزۍ سړی خوشحالیږي نو ستاسو په دې راتګ باندې او ستاسو په راتلو باندې هم دلته ډېر خوشحاله شو او د دوی په ملاقات باندې هم ډېر خوشحاله شو بله لږ وخت شو هېڅ نو اوس الله پکې څومره لوی کار کړی دی دې له به الله تعالی وخت په وخت باندې هغه ترقي ورکوي الله دې قبول او منظور کړي او چې قرآن ولستی شي یو ځای کې برکات راشي قرآن برکتي دی هغه زمانه برکتي دی هغه مکان برکتي دی هغه انسان لا الله برکت ورکوي دا د قرآن برکت دی فی بقعت مبارکه په هغه ځمکه مبارکه کې موسی علیه السلام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او چې کوم ځای قرآن لوستی شي هغه ځای برکتي دی چې کوم انسان ورته غوږ کېږدي هغه برکتي دی چې ګوري ورته هغه له برکت ورکوي نو الله دې مونږه تاسو د دنیا او د آخرت د دواړو برکت راکړي ورونو بس دا خوش قسمتي وګڼئ چې د ډېر شر او فساد نه ډډې ته یئ او بیا درته الله تعالی په مونږ کې یو ناراستي ده نو الله تعالی درته په داسې ځای کې په یو دشته کې په یو بیابان کې درته الله تعالی د علم یو باغ د عمل او د تصوف او د علم د دواړو یو چینی درته جاری کړي نو خدای دې ته مونږه تاسو سیراب ساتي د قرآن برکات دا ډېر لوی دی زه ډېر خوشحاله شوم چې دلته د قرآن شریف ختم وکړو وجه څه ده چې برکت راشي او هغه برکت باندې موږ تاسو نه پوهېږو هغه ځای هغه زمان مکان انسان الله تعالی برکت ورکوي خدای دې موږ تاسو له د قرآن برکات په دنیا کې قبر کې قیامت کې نصیب کړي ښه نو دی دا درې صورتونه اخر دی پرېږدي ما دی نه اجازت وغوښته علما ناس دي لوی علما ناس دي خدایتي ظن المؤمنین خیرا وما باندې او ګمان کوي د خیر نو زه به د دې درې صورتونو په باره کې څه ووایم دا ترتیب عثماني کې د سوره لهب نه وروسته سوره اخلاص راغی د سوره او دا مخکې نازل شوی دی او ترتیب عثماني کې وروسته راغی د دې څه وجه ده د دې وجه دا ده په مخکې سوره لهب کې الله دو قسم عذاب ذکر کړو چې یو ته عذاب د دنیا وای بل ته عذاب د آخرت وای په سورۃ اخلاص کې د دواړو قسم عذاب نه نجات امن خلاصې ذکر کوي ښا ذکر دا د سورۃ لهب نه رستو را په مخ کې سورۃ لهب کې الله تعالی د مکی د یو سردار چې د ټولي مکی سردارو مالدارو او د قوم او د قبیله د یو خطې سردارو لیکن هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان کې دا خبره وکړه چې رسول پاک
تا الله وی وانذر عشیرتک الاقربین ټول راجمع کړل ټول قومونو ته اوازونه وکړل راشي رال ورته وی ستاسو په ما څه ګمان دی هغه ټول ورته وی جربناک امینا صادقا موږ دا تجربه کړې امین صادق کافران وی ورخه کافران وی موږ تجربه کړې ده چې ته امین صادق اذا منی وی او وزر توام چې ډېر لوی عذاب را روان دی او دا غي نه نجات د پاره دا غي د امن د پاره دا غي د خلاصي د پاره تاسو ټول دا وایي قولوا لا اله الا الله تفلحون نور سر کته کته د موږ ټول رس خراب کړه موږ وی چې څه قومي مسله ده او مکه حمله کیږي څه چلې قومي مسله تایله دی خبره نه نور حق نشو کوله او ابي لهب خود مکی سردار قریشی او لوی خاندان والو او بدبخت پدیو رسول پاک ته وی لا سوچت كتبا لك اصائر اليوم لهذا جماعتنا خدای دې تاوی الله کتاب ټول رد دي را جمع کړیو رسول پاک وی چې په ما باندې کوم فرض ما غا داخل نور خو خاصه د کمنې کني منی ما خو درته د الله پیغام درولېګو ابي لهب ته رسول پاک نور سو نوي وی ما ته د الله دغه پیغام ما تاسو د درسو اوس که تاسو ما ته ارسوای الله تعالی د پشان کی سوره لهب نازل کړه او په سوره لهب کې کمال لا دی چې یو نوم پکې د الله نه ذکر شوی یو نوم پکې د الله نه ذکر شوی ښه د الله نه داسې لري دی داسې د الله تعالی بدی شو او داسې د الله تعالی د رحمتنا د انعاماتنا لري اوساته چې نومي ولا ذکر نکړه د نوم عبد العزا او په لقب باندې ذکر کو چې لهب دا سي خسته او حسن ته اشاره ده دا ټیک د حسن ته اشاره ده او بل دې لهب لتیار شوه دی لمبو د پاره لمبا ده لمبو لتیار شوه دی ولی توحید نه منو پیغمبر مقابله وکړه پیغمبر ته لاس اوچت کو نو دا غزای انجام سیخ خسرت دنیا والآخره چې دای وي نو الله تعالی د په زم کې دا آیات دا صورت بنی ادم مسلمان په هر ملک کې زنانه او نارینه وای او چې په معنی پوه شي نو غوی یا رسول بدبختو څومره بدبختو د دې وجنه د سوره لهب نه رسو سوره اخلاص راغله سوره اخلاص کې دا قل اول راغله قل صد پار راغلی جمل لیکي دا جوابي د سوال مقدره نه سوال بالته ذکر نو قل داغي په جواب کې راځي چاته به په سوال پوه نشي نو حدیث وګوري که حدیثو کې نو قرآن تفسیر وګوري استادانو نه به طریقه ځکه دلته حدیث کې راغلي دي چې يهود رالل نصارا رالل مشرکان رالل درې واړو تاسو کو سوال یو کو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته موږ یو خدای ته بالي ا دې یو خدای عبادت را باندې کې نصف لنا ربک موږ ته د خپل رب صفت بیان کا او نسب بیان کا بل حدیث کې راځي نسب بیان کا ته چې موږ یو خدای ته بالي اته دعوه يقولوا لا اله الا الله تفلحون انت موږ ته خپل خدای صفت نسب بیان
الله تعالی دا صورت راولېږي سورت اخلاص دا در قیامت پوری تمام مشرکانو ته تمام يهوديانو ته تمام نصاراو ته ټول ته جواب د جن او انس ته در قیامت پورې دغه جواب دی او د دین لوی جواب بل نشته دی ولې الله را لېږلی دی کنه نو قل ذکر راړه قل کې اثبات رسالت د رسول پاک چې ته زما رسول دلیل د رسالت ته څه دا قران دلیل د رسالت ته څه دا قران ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم دا دلیل رسالت ته نو جواب الله راولېګو ځکه بل ځای قران کې الله وایي ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا دی راتل نکی تا ته په یو سوال سره مگر زه راتل کوم په جواب حق سره خسته به د جهت بیان نه نو الله جواب راولېګو قل اوای ای زما حبیبه تمام فرقو ته جواب ورکا در قیامت پورې جن و انس ته مشرق مغرب جنوب شمال جواب ورکا هو شان داد الله احد الله لا شریک دے الله لا شریک دے یا هو دغه ذات چې تاسو سوال کوي چې صف لنا ربک هو دغه ذات چې تاسو سوال کوي هغه الله دے احد لا شریک دے هغه ته شریک شرط دی نه په ذات کې نه په صفات وجوبیه او د الله کې الله تعالی سره شریک شرط دی اوس په دې جمله کې په تمامي دنیا عقیده فاسده او باندې رد راغی ښا څومره عقیده فاسده دي د يهود او نصارا مشرکان الله تعالی سره شریک جوړي دا ټول باندې رد راغی په عجیب انداز سره دا تفصیل وخت نشته دی ورته وی چې تاسو اومنئ دا خبره تاسو چې سوال کوئ د کوم ذات چې صف لنا ربک الله الله ده احد لا شريك تاتو عيسى ابن الله عزير ابن الله الملائكه بنات الله مطرنا بنوء كذا واي الله واحد لا شريك ده الله احد الله لا شريك دي كدير خبري بجواب ودي مشرکان یو بل باطل عقیده ده په دنیا کې اندوان سکان دا وګوره مشرکان چې کوم دي دای بوتان جوړ کړی دومره جوړ کړی زناور بچو هغه یې ګرځي ځان سره خیر ته غواړي او دفع د شر ته غواړي دا موږ له خیر راکې هغه زمانہ کې 300 بوتان خانه کعبه کې پراتو مشرکانو جوړ کړیو په دې زمانہ کې اندوانو ته وګورئ تاسو یو کور لساتل یو ځان سره ګرځي یو دکان لا دو درې دغه د مردم شمارای نه دغه خدایان ته وادي الله وی الله الصمد دا الله تعالی صمد دی صمد معنا بنیاز صمد هغه ذات ته وی چې سکاک نه کوي خوراک نه کوي لا بطن له الله الصمد هغه ذات ته وی چې همیشئ الله الصمد هغه ذات ته وی لا تاخذه سنه ولا نوم الله الصمد هغه ذات ته وی چې هغه اول وی قبل كل شيء الله الصمد هغه ذات ته وی اخر وی بعد كل شيء الله الصمد هغه ذات ته وی الظاهر ښکار دی الله تعالی په دې کائنات او اسمان مکه غرونه بر او بحر ګور ښکار دی الله تعالی ظاهر دی الباطن باطن دی عن ادراك العقول د مندل العقول د مخلوقاتنا څومره د العقول چې ما یو ځای شي د ټول د الله یو صفت نشي معلوموله الله دومره لوی ذات دی نه الله بسنګ معلوم کی یو صفت نه معلومیږي الله الصمد الله تعالی صمد د بنیاد او
الله صمد هغه ذات دی چې چاته محتاج نه وي. الله صمد هغه ذات ته وایي چې تمام مخلوق هغه ته محتاج وي. الله صمد هغه ذات ته وایي چې په هغه فنا نه راځي. تمام مخلوق به فانی شي، هیئت د ځمکې به بدل شي، اسمانونه به راوغورځېږي. الله صمد هغه ذات ته وایي چې همیشه وي. الله صمد هغه ذات ته وایي چې خیر کې منګه محتاج الله ته، یا الله خیر راکې. الله صمد هغه ذات ته وایي چې په دفع د شر کې موږ محتاج یو الله ته، یا الله شر رانه دفع کې. نو که خیر ورکوي الله یې ورکوي، که شر دفع کوي الله یې دفع کوي. الله صمد هغه ذات دی چې خیر ورکوونکی دی او شر دفع کوونکی دی. ابن عباس حبر الامت ترجمان القرآن حاصل ویلی الله صمد هغه ذات دی چې خیر کې هم ته توجه ده. الله صمد هغه ذات دی چې په دفع د شر کې هغه ته توجه ده. الله صمد هغه ذات دی چې د دنیا خیر ورکوي. الله صمد هغه ذات دی د آخرت خیر ورکوي. دواړه ورکوي. الله تعالی دومره لوی ذات دی. نو قل اوایا ای زما حبیب دی ته وایا شان دا دی یا هغه ذات چې تاسو سوال کوي الله دی احد لا شریک دی الله الصمد الله یکتا دی یکتا دی داغه شریک ورسره نشته دی. نو په دې کې رونو الله زمونږ استاسو بخ مبارک کړی دی چې دا الله زمونږ نصیب کړی دی. خدای دې مونږ په دغه باندې کلک ساتي. اګوره د دنیا د کافرو ته وګورئ، هغوی دا نه مني، هغوی دا نه مني، بدبخته دي. اوس کومو کسانو چې سوال کړی دی، کومو ډلو کومو فرقو په هغوی باندې رد کوي الله تعالی جواب ورکوي. دا جواب دی. او که یو پلی وای دا تفسیر بالقرآن شه، تفسیر بالقرآن که کنه الله صمد هو الله احد چاته وی الله صمد لم یلد چې دا غنه څوک پیدا نی. ادنا شریک مراد دی، ادنا شریک ولا نشته. ولم یولد الله د چانه پیدا نه دی، شریک اعلی ولا نشته دی. نه ادنا نه اعلی شریک ولا شته. ولم يكن له كفوا احد او نشته دی الله تعالی لره کفوا سیال. سیال یو کس سیال نشته دی. په دې کې رد راغی په يهودو نصاراو مشرکانو، جواب ورته راغی او رد پاغی راغی. ذکر عیسی ابن الله وی، سوق عزیر ابن الله وی، سوق الملائکة بنات الله وی، سوق متور نابنو ان کذا وی. نو الله تعالی وی الله تعالی لر شریک ادنا نشته دی، الله لر شریک اعلی نشته دی چې پلار دی. الله لر شریک مساوی نشته دی، یو تن مساوی شریک ولا نشته دی. نو دلته قرآن اخیر کې داسې تعبیر وکړو او سورې بني اسرائیل په اخیر کې وایي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. التم نفد دريو شريكو دا او دلتم نفد دريو شريكو دا. دي علماء حصر عقلي وي، عقل متجاوز د قسم اخر نوي چې بل پکې جوړ کې که الله سره شریک وای نو ادنا به وای یا به اعلا وای یا به مساوي وای. نو ولا ادنا شریک شته، نو ولا اعلا شریک شته، نو ولا مساوي شریک شته. نو ثابت ادا شو، نتیجه دار راوته قل هو الله احد. الله لا شریک دی. الله سره شریک چرته د کم وختو چې تاسو الله سره شریک جوړوي. او الله داسې ذات دی چې هغه بنیاز دی، یکتا دی، بنیاز دی او یکتا دی، چاته حاجت نشته دی.
الله صمد هغه ذات ته وایي چې چاته حاجت نشته دی. الله صمد هغه ذات ته وایي چې تمام مخلوق هغه ته محتاج وي. نو الله خو چاته محتاج نه دی، مخلوق ورته محتاج دی. ټول قرآن چې تاسو وګورئ الله بار بار نه وایي ومن یا معشر الجن والانس، ما پیریانو بنی ادمو تاسو ټول زما کنډریان یې، زما په ځمکه اوسئ د اسمان د لاندې او به مې نه چاپېره کړي چېرته تللی شئ. الله تعالی یهود او نصاراو مشرکانو ته په دنیا دا دریو فرقونه د دریو ډلو نه دا نورې سیوا شوي دي. خاله په مشرکانو کې خپله څومره ډلې دي، یهودیانو کې خپله 2 ډلې دي، نصاراو کې 2 ډلې دي. رسول پاک وایي زما امت په 3 ډلې ګرځي، یو به نجات مومي، دا 2 به دوزخ ته دي. اوس حدیث خوله لګولې ده، بالکل خوله لګولې ده چې ټیک ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم قربان د دې حدیث نه. ولې چې هغه دجالي فتنې راغلې او خلک په کې مبتلا شو، د دین پسې، د قرآن پسې، د علماو پسې، اهل الله پسې خبرې کوي، دین پکې وایي چې راوړی دی، کافر شي په خپله. نو خوښه ده. الله وایي فهدیناه النجدین، ما خو درته 2 لارې ښولې دي خانه، 2 لارې مې ښولې دي، اما شاکرا و اما کفورا، یا به مسلمان یا به کافر. خوښه د مېرمنې وایي که پستې خوري که ریمنې، الله خو ورته وضاحت کړی دی او هر سړی په دې پوهېږي. الله دې موږ له په دین اسلام باندې استقامت نصیب کړي. الله دې موږ له استقامت سوال کوي، الله دې زموږ استقامت نصیب کړي. استقامت به دې راشي او چې قرآن وایي، استقامت به دې راشي او چې د صلحاو مجلس کې کینې او الله دې استقامت به دې راځي. د استقامت ګورې باران نه دی چې وورېږي، ښه د استقامت د پاره الله تعالی اسمان نه کتابونه را لېږلي دي. اخیری کتاب قرآن راغی، اخیری پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د استقامت طریقې راته وښودې. قرآن راته بیان کړي، رسول پاک هغه نمونه راته وښوده. الله دې مونږه تاسو له استقامت راکړي. یو بل حدیث کې راځي رسول پاک وایي سهار به سړی مسلمان وي، ماښام به کافر وي. مونږ وایي دا بلا څنګه خلک وي؟ هغه مونږ په خپل کم عمر کې ولیدل. اوهو سهار دې ښه سړی و، مازدیګر چې کېده هغه کنځل او ایمان اسلام دین ټولو ته یې کنځل وکړه، لاړ تباه شو. دا یاد ساتئ نوجوانانو، هر څه کوئ او دا ژبې کنټرول کې ساتئ. ښه ژبې کنټرول کې ساتئ. الله دې زموږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان. کله غصه راشي په سړي باندې، کله مخالف، کله څه خبره اوري یا څه، صبر کوئ او ژبې کنټرول کې ساتئ، ځکه اخره زمانه ده. یصبح مؤمنا و یمسی کافرا. خدای پاک دې موږ تاسو د هلاکت نه بچ وساتي او الله دې موږ له د قرآن مجلس صحبت، مرګرتیا او د صلحاو. یو بزرگ وی بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاہ استش ورق. بید اللہ تعالی د فضلنا، بید اللہ د فضلنا، چې الله فضل در سره وروره مزې کوه. بید الله د فضلنا، بید مجلس ته صلحاونا، د دیندارو صلحاو د دین مجلس ته به ځې، صلحاو څخه به کښېنې. بی عنایات حق و خاصان حق، بید الله د فضلنا او د مجلس ته خاصانونا. گر ملک باشد سیاہ استش ورق، که ته ملک شوی عمل نامه به د ګناه نه ډکه دی څخه به کښېنې، دی څخه به راځې. نو الله دې زمونږ ستاسو دا صحبت، تعلق د اهل الله سره، د صلحاو سره او د قرآن سره همیشه نصیب وساتي.
ځکه بچ کېږو به وروڼو نو ګنې افت را روان دی یو دجالي فتنه را روانه ده دجالي فتنه را روانه ده الله دې مسلمان بچ وساتي خورونو تاسو ته به خو صاحبان به درته وایي وختن په وختن خو زه خپله دا صورت ډېر وام او تاسو مې وروڼه تاسو ته مو هم ډېرې وایي ډېرې وایي چې څومره ډېر ویلی شئ نو ته به په خپله په فایده باندې پوهېږي بیانولو ته د فایدې اجت نشته ته چې په خپله پوه شې کمال دا دی چې تی دومره وایې نو ته په خپله په فایده باندې پوه شې او زه درته یو بزرګ وښیم سیر سقطي رحمت الله علیه به دا صورت په یو شپه کې 10,000 ځله وي 10,000 بار کیمیا ته جوړه کړې وه که نه یو صورت به دا به هره شپه د شپې 10,000 ځله وي وروڼو تاسو مزمې خو کوي که نه یو 500 زر ځله 2,000 یې وایي ته وګوره ستا د زړه کې به کوم خوشحالي سرور استغنا هغه به پکې راشي پروا به دې نه پروا به دې نه الله دې مونږه تاسو له دا ژبې په دې ذکر باندې جاري وساتي قرآن ذکر دی قرآن ذکر دی لا اله ذکر دی باغ ذکر دی اقامت ذکر دی موز ذکر دی مدارک لیکي دا ټول په ذکر کې راځي تسبیحات تمجید تهلیل تسبیح دا ټول په ذکر کې راځي نو خدای پاک دې زمونږ ژبې او موږ له توجه ذکر ته کیخه او الله موږ ته بار بار قرآن کې وایي اذکر الله ذکرا کثیرا ذکر کوي الله په ذکر ډیر سره نو خدای دې زمونږ استاسو دا ذکر خوراک وګرځي خدای دې زمونږ غذا وګرځي ذکر کې ډیر لوی برکات دي او دا ذکر دغه ورته دا کوم چې ذکر سره کم ځای ته رسي وای شو ستا به الله سره دومره قربت پیدا شي هر څه به درته دا تمام دنیا دا به درته بیا فضول ښکارېږي نو لهوا ولعب ته به بیا به ته پوه شي نو الله دې موږ تاسو له د قرآن برکات په ژبه په زړه کې په کورونو کې موږ له په دې ملک کې واچوي موږ تاسو له الله د قرآن برکات راکړي او دا صورت ځان سره ډېر زیات وایي دې کې ډېر لوی برکات دي اسرار دي پکې رموز دي پکې دې کې ډېر لوی د الله وحدانیت د الله تعالی ربوبیت د الله تعالی د یکتاوالي او چې د الله تعالی نه کوم صفات ممتنعي هغې بیان دی پکې او کومه مخلوق چې د الله وحدانیت نه مني د هغې کنه ده د هغې تباهي هغه درته بیانوي او د مسلمان رفعت دی پکې د مسلمان رفعت دی د ده زړه کې به یو نور پیدا شي د ده به الله سره قربت پیدا شي په دې قرآن سره خدای دې موږ تاسو له د وینا توفیق راکړي تاسو اورېدلي دي شکر دی کور کې اورئ ځایونو کې ناستئ اورئ الله دې ټولو له توفیق ورکړي دا باقي دو سورتونه یو ته سوره فلق وي بل ته سوره ناس وي دا په اصل کې د الله صمد تشریح ده الله صمد چاته وي هغه ذات ته وي چې خیر ورکوي الله صمد هغه ذات ته وي چې شر دفع کوي نو په دې قل اعوذ برب الفلق کې دا مثال د خیر دی قل اعوذ برب الفلق وګوره دا مثال د خیر نه دی بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر دلته قل راغی هلته خو یهود او نصاراو سوال کړی دی دا دلته سوال چا کړی دی نو دا قرآن چې تاسو ویلی مخکې نو پوهیږئ به ډېرو مسلمانانو په ابتدا کې سوالونه به کول يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن اليتامى يسألونك عن المحيض دا سوالونه مسلمانانو کړی دي
دا غي تفصیل به غوښتو نو دلته سوال کوي مونږ تعوذ څنګه غواړو مونږ خو چل نه راځي ګوره مونږ له مسجل نه راته دا او د چل نه راته د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین الله دنیا ته را لګل طریقې راته وخوله جبرئیل علیہ السلام راغی دو اوقاتو کې ورته موذ کو وی اول او اخر وی د دې په منځ کې ستاسو امت وخت دی وخت راته وخو او د چل راته وخو رسول پاک امت ته د تعوذ د پناه غوښتو چې څنګه پناه غواړي څنګه غواړي دا غي طریقه خي چل خي نو دا قل ذکا قل اویا اثبات رسالت ته زما رسولي تمام امت ته جن انت اعلان کا خبر ورکا چې تعوذ ذات غواړي اعوذ برب الفلق پنانی سم په مربي د فلق پنانی سم په مربي د فلق چې هغه فلق ابن عباس ته وای رضی ته وای فلق چویدو ته وای فالق الاصباح فالق الحب والنوا تور شپه الله او چي سپین سبات نه پیدا شي دیکھیے بشارت دے چې دا شپه به الله لري کی او رد اسلام به الله راولي د مسلمان دل کې تیار ده د دړه ته به الله قران راولي اړه به داسې روخانه شي لکه رد چې روخانه مسلمانانو پړ کې واغستو ړونه روخانه شو دا کلمه پکې کلک راسخه ده چې لا اله الا هو محمد رسول اغه غلي رولا روحانه شو په دې باندې نقول اعوذ برب العقل دلیل دا په قل هو الله احد باندې عقل دلیل ده قل هو اعوذ برب فنعني تم په مربي د فلق چې تربيت کوي د فلق پالون کې دي یا تربيت کوي د اهل د فلق چې 50 پر راضي داغه تربيت کوي چې 50 رد راضي داغه تربيت کوي کې حیواني کې انساني که مسلمانی که کافری د ټولو تربیت الله کوي ریته اشاره ده تربیت الله تعالی ته اشاره ده الله وی او مخلوقا زستاسو تربیت کوم نو ما یادوي کنه پیدا ما کړی لوی ما کړی ترقی می درکړه نو ما یادو قل اعوذ برب الفلق قل اوایا اذا ما حبیبا دی جنو انت امتا نرو خذتا چې پنانی تم په مربي د فلق خیر ورکون کې دنیا ته تور شپو چې سپین سبا راو خوشاله شي بنیان من شر ما خلقا پناه واړو پر رب سره د شر رب وای مربي ته پالون کیتا د شر داغه نه چې پیدا کړی دومره ضروري څه دي الله ته مونږه تاسو ساتي ومن شر غاسق پناه واړو پر رب سره پر رب سره د شر د شپې نه اذا وقبا تیار شي سپومای پریوی تیار شي انو رسول پاک اشاره کوي وګوره بیبي صاحب ته وای پناه واړه پر سره شر دې چې دا پریوزي تیار شي نو شرونه شروع شي نقصانون نو هر ورځ دی او اکثر شر د شپې نقصانونه لري ومن شر النفاثات اپنا واړو پر سره د شر د نفوس و نفاثاتنا دلته نفوس مقدر دي ښه د نفوس نفاثات اد لبید ابن عاصم لونو ته اشاره ده النفوس جاي دمونه شي في العقد په غټو د سحر کې دمونه شي ومن شر حاسد اذا حسد او پنا واړو ورب سره د شر د حاسدنا په وخت کې حسد کې تاسو ورونو د سوچو کې په خپل فلق مثال د خیر دی او ذکر او په دې صورت کې سلور شرونه ذکر کړل الله صمد هغه ذات دی چې خیر ورکوي تمام مخلوق له الله صمد هغه ذات دی چې د شر نه د مخلوق نه دی بچ کی د شر د شپې نه دی بچ کی د شر د ساحر نه دی بچ کی د شر د حاسد نه دی بچ کی الله صمد هغه ذات نو چې سره دا وای په خپل په تشریح پوه شي رشا الله صمد هغه ذات دی چې ګور تمام مخلوق له خیر ورکي حضرت راوخي چې یو لوی خیر ورکو الله صمد هغه ذات سلور شرونه نه بچ کی چې تی نه پیژنې تی نیویني تا ته نخ کاریږي من شر ما خلق کی تمام شرونه رال الله تعالی انسان ساتي ومن شر غاسق اذا وقب
د شر د شپې نه دې ساتي او صوفیه کرام ورته قبض او بس وایي ښه د هغوی خپل اصطلاحات دي ومن شر النفاثات او پناه غواړو په رب سره د شر د نفوس او نفاثاتو نه چې هغوی د مونږ فی العقد په غوټ ومن شر حاسد اذا حسد د حسد بیان هم تاسو د علماو نه اورېدلی دی خدای دې موږ د حسد نه وساتي هر مسلمان دی الله د حسد نه وساتي لا حسد الا فی الاثنین حسد معنا الته موږ کو سیالي به نه کې حسد نه غتبه متبه باندې زمیدار څه پوهېږي غتبه څه ته وایي سیالي به نه کې دو تنو سره سیالي کوه رجل اتاه الله العلم ورجل اتاه الله المال یو سړي له الله علم ورکو هغه خوري ته وایي زه به هم داسې علم کوم زه به هم خلکو ته وایم بل سړي له الله مال ورکو هغه مال د خدای په لار کې خرج کوي نفقه کوي ته وایي که مال الله مال راکو زه به د سره سیالي کوم د سره به سیالي کوم نو لا حسده نشته د سیالي الا بالاثنين دو تنو سره سیالي کوه نورو سره سیالي مه کوه نو الله تعالی دې مونږه تاسو د حسد نه خو بچ ساتي او که طاقت الله درکړو تاسو هم ښه کار کیسه اخلئ که نه ته ګناه خو نه دی نه له چا لاس تړلی دي نو ګوره الله صمد هغه ذات دی چې خیر ورکوي فلق الله صمد هغه ذات دی چې د شر پټ نه دی تا ساتي د شر د مخلوق نه د شر د شپې نه د شر د ساحر نه د شر د حاسد نه الله تعالی دومره لوی ارحم الراحمین دی الله صمد په معنا پوه شوئ الله صمد دا معنا ده دا دو صورتونه چې وای نو الله صمد په معنا به پوه شئ نور خو کڼې کونتر یې نه پوهېږي دا بل صورت دغه کې د بدن د جسم زما د حفاظت الله وایي ګوره زه د حفاظت لوی ماک پیدا ما کړې لوی ما کړې حفاظت زه در کوم نو زما خبره منه که نه ته ولې د نورو خلکو خبره منې د نور چا خبره مه منه زما خبره منه نو موږ د الله خبره حکم نه منو د پیغمبر حکم نه منو د نورو خلکو خبرې به ولې منو د نورو خلکو خبرې نه منو بې د الله اطیعوا الله واطیعوا الرسول بس دا دې خبرې به منو واولي الامر منکم او د علماو د تاسو نه ابن عباس وایي د علماو واولي الامر منکم نه علما مراد دي د علماو خبرې منې ښه د درې الله د رسول اولو الامر منکم ابن عباس رضی الله تعالی عنه وی اولو الامر مراد علما دي د دې درې خبره مني او چې د عالم خبره نه مني خو د پیغمبر نه مني چې د پیغمبر نه مني د الله نه مني نو ګرځه مزي کوه دا بل صورت دغه د تعوذ د جسم شو په دې کې تعوذ د باطن دی د باطن نه دی الله تعالی تعوذ جسمی او دا تعوذ باطنی هغه ظاهری دا باطنی دا ربط دی الله صمد هغه ذات چې ظاهر دی حفاظت کوي الله صمد هغه ذات دی باطن دی حفاظت کوي بسم الله الرحمن الرحیم قل او ای زما حبیبه دی امت ته طریقه او چل د تعوذ خیا چې دی داسې وي اعوذ برب الناس پناه نسم په مربین الناس باندې ناس دی تربیت کوي د ناس ملک الناس بادشاہ د خلکو دی نو برب الناس الحمد لله رب العالمین راغی ملک الناس مالک یوم الدین راغی اله الناس ایاک نعبد و ایاک نستعین راغی اهدنا الصراط المستقیم راغی نو اول د قران اخر د قران یو شوخه هغه سره دی وخواړی اوسګار او وخواړی اوسګار غواړي په دې روزه کې او دې وخت کې سره تمنا د بل څه کوي هغه تشریح نه کوي من شر الوسواس پناه غواړو پر د شر د وسوسې الخنا چې واپس کیږي د ذکر او د قران نه د ذکر نه د قران نه د بانګ نه موز نه چې ویل دی خنا واپس دی واپس کیږي حدیث شریف کې راځي بانګ ویل شي قران ویل شي ذکر کیږي له درات اندې نه ټینګيږي الخناس واپس کیدون کې د بانګ د قران یریږي بالخنث الجوار الكنث الذي اغى خناس
یوسوسو چې وسوسې فی صدور الناس په سینو د خلقو کې دا سینو د خلقو کې چې وسوسې چې من الجنة والناس د جنو نه شیطانانو نه والناس د بني ادمو نه نو د دواړو نه الله دې موږ د دواړو د وسوسو نه وساتي خینې دي دواړو وسوسې خینې من الجنة شیطانان والناس بني ادم بني ادم وې سره دې ته ساجت ته دا ته چلې دا برته دغه شروع کې نه وایا خکار ذکر د ذکر ذات تلل دا الله تعالی دې زمونږ زړونه د وسوسې د شیطان انسی او جنین دواړو نه وساتي ورونو خوش قسمت یې چې دې ځای کې ترجمه تاسو واورېده دې کورونه به هم اورېدلې دې خلکو به هم اورېدلې خوش قسمت دې ځمکې دې بوټو به اورېدلې دا بدل شاهدي کوي ښه دا به شاهدي کوي او ما خو درته د درو صورتونو اجمالا یو څو خبرې وکړې خدای دې مالا د دې د لوستو توفیق راکړي تاسو د دې الله درکړي او د درې واړو صورتونو حاصل سره وته لا اله الا الله محمد رسول الله دا د ټول قران حاصل له په دې لا اله الا الله کې علما وای خبر د لا نه ذکر کیږي دا وجوبا محذوف دی ولی محذوف دی دا ټول اوامر نواهی احکام قصص امثال راوالی په خبر د لا کې به کېدي نو چې ته ټول قران وای نو په کلمه باندې به پوه شي او تش لا اله الا الله وای نو شین توتی چوری خوري بدادې تکلیدي چې قران وای نو په مقصد د کلمې به پوه دې کلمه کې خلوی دنیا پرته ده دې کو آخرت په دې کې ده دنیا په دې کې پرته ده علم په دې کې ده عمل په دې کې ده تجارت په دې کې ده صناعت په دې کې ده زراعت په دې کې تباله پويږي الله تعالی دې قران چې دا وایي کنه نو تاسو به پوه شئ قران ته کې نه راځي او رئیس الحوض کې نه رونو نن خو صالحان رکشو دا دې عمر کې دې الله برکت واچي دا یو وسیده زمون په علاقه باندې الله دې عمر کې برکت واچي زه په دې نیت باندې راغلم یقینا نن ختم غفل یمین سیب ټول علما راغلي دي د محمد استادان راغلي دي ای وکړه وسانو ما وی نه زما څه شو چې زه لاړ شم د دې دیدن کوم ملاقات کوم اړه به راته دعاو کی زما مزه کوم الله تعالی دې دعاګانې زموږ او تاسو د پاره قبول وګرځي خدای دې موږ تاسو له خیر راکړي دی به دعا وکړو تاسو دعا وکړئ دعا وکړو الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وآله واصحابه اجمعين یا الله دا قرآن دی دلته ختم کو الله ستا کتاب دی عظیم الشان کتاب دی د برکت کتاب دی د عظمت کتاب د شرافت کتاب دی الله تعالی ته دې ټول علاقې ته د دې برکات نصیب کی ټول رونو ته خويندو ته د دې برکات ورکي څوک چې راغلي دي الله ټول له قرآن برکات ورکي الله تعالی دې ناس ورته کور کې اورېدو کار دی اورېدو الله تعالی برکات ته دی د قرآن په دنیا کې قبر کې قیامت کې نصیب کې الله دا ځای چې چا ورکړی دی هغې له برکت ورکړي کومه اراده یې کړې ده الله هغې له برکت ورکړي الله دې د علم او د تصوف او د علم ظاهري باطني منبع وګرځي او الله تعالی دې په عمر کې برکت واچي بس برکت دې الله عمر کې واچي الله دې موږ تاسو نه رضا شي زمونږ د انسان د ژوند مقصد د الله رضا دی الله دې موږ نه رضا شي الله دې زمونږ اساس او مشران ټول وبخي الله تعالی دې څومره زموږ دوستانو د کله کله خاندم معمولیو هغه دوستان لاړل اشنایان لاړل خو خوش قسمت دي ما دعا کې نه دی کړی ما خوش قسمت یې وي ځکه چې صحیح اخلاص وکړي خدای خبر نو خوش قسمت ادا دي چې زه خپل دوست نه يرم چې ما سره احسان کړی ما سره دوستي هغه دعا کې نه يرم نو خوش قسمت دي خدای دې مونږه تا ټول خوش قسمت ساتي چې دا خلک مونږ ته بیا دعاګانې کوي الله تعالی دې راځي آباد کی الله دې ترقی ورکی الله دې عمر کې برکت واچي الله تعالی دې فلیمین مولید الذین بیا توفیق طاقت ورکی الله تعالی دې علماء عمرونو کې برکت واچي الله تعالی دې ملک ته خیر کی الله تعالی دې ملک ته خیر کی او الله تعالی دې امارات اسلامی د افغانستان مضبوط او کلک ساتي او الله تعالی دې موږ تاسو په اسلام او دین باندې کلک ساتي طالبان دې الله هر ځای کې کامیاب ساتي خدای دې زموږ تاسو د نوجوانان
دا کشران دا نسل د دین داعیان وګرځي الله تعالی دې د دین خادمان وګرځي الله دې دین د دین کار وخت اصحاب کاف ځوانانو او د دین کار کو کم کمال وکړو څومره ملک تمام بادشاہي په مسلمان شوا هغه بحث جسمانی نه منو الله تعالی د هغه د قربانۍ نتیجه راځي دا قربانی به یو رنگ راړي الله تعالی دې هغه رنگ مونږه تاسو ته وخی خدای پاک دې مونږ نه رضا شي دا قران دې الله زمونږ دنیا کې قبر کې قیامت کې جنت کې مرګره کې الله تعالی دې برکات تاسو مونږ ټول لرا کې الله دې دعاګانې ټول امت لپاره او زمونږ اساسو لپاره قبول وګرځي زمونږ دعاګانې دې الله دې لپاره قبول وګرځي سوچ عمرو لتلی دا غي دعاګانې دې الله قبول کی الله تعالی دې خويندو میندو له خیر ورکی الله دې چا الواد ني صالح الواد ولا ورکی کوي دیندار کی حافظان کی قران خوان کی الله تعالی دې تمام مسلمانانو په حال رحم وکي قرضداران د قرض نخلاص کی الله مریضان د مرض او صحت ورکی الله تعالی دې زمونږ اساسونه رضا شي دوستان احبار اغلی دې الله دې له خیر ورکی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين